زما نوم دی جواد عنایت خان، پریزیډنټ آل ټیچر اسوسییشن ډسټرکټ 410 او زه په نن سبا انچارج یم گورنمنٹ میډل سکول اولدین کلی شیرپاؤ. دا جدا سکارو چې پرون هم زمونږ دوه ماشومان چې کوم دی هغه بېهوشه شوي، موږ د هغې دغه هم ورکړی فیسبوک باندې، نو هغوی خو موږ څه ټریټمنټ بیا وکړو او دغه ته م واچول، بیا هم کورونو ته بوتللو. دا ماشوم صرف دا د 8م کلاس ماشوم دی او دې وختي بس بېهوشه شو، نو موږ 1122 ته موږ کاله مو خو هغوی وی چېرې وخت پکې ډېر لګي، نو بس بیا موږ دلته ګاډي ارینجمنټ وکړو او دې موږ دلته هسپتال ته راوستو، تنگي هسپتال ته، او دلته ورته علاج چالو دی، ټریټمنټ چالو دی. ډاکټران وایي چې ګرمۍ د لاسه، لکه چونکې ګرمي دا ډېره زیاته، نو د هغې د لاسه وایي د باندې دغه شوي دی، د سر باندې هم درد و او بېهوشه شوي مو، نو هغوی ورته دا ټریټمنټ وکړو او انشاءالله لا پروت دی چې خدای پاک دې کړي چې زر کور شي. زه ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې لاول نه خو دې مونږ سکولونو ته بجلی تنظیم چې کوم دی دا ټیکي زمونږ په سکولونو کې د سولر سسٹم چې کوم دی کو بعض سکولونو کې موجود هم دی، کو بعض سکولونو کې موجود هم دی، نو هم هلته کار نه کوي. زمونږ په سکول کې هم لګېدلی دی خو هغه ټیک نه دی، خراب دی. موږ چې سکول ته راغلي وو نو هغه خراب دی. ډېرو سکولونو کې چې کوم دی سولر سسٹم یې نشته او بجلی ځي راځي او ماشومانو تعداد سوار. نو ګورنمنټ نه دا مطالبه کوو چې آیا کو تاسو سکولونه چلول غواړئ په دې ګرمۍ کې هم، مونږ خو دا مطالبه ده چې چونکې چوټیانې د آیا موږ د کرونا نه بچ کوو او موږ یې په ګرمۍ باندې وجنو که نه، نو دا 3 ماشوم دي زموږ او که نه وي نو چې د ماشومانو دا حل دی، نو دا به ډېره ګرانه شي موږ ته چې دا ماشومان روزانه هسې نه چې دا ماشومان موږ نه ضایع شي.